لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. دا تفصيلي جواب دا مذكوري شكوي مخکې آیتونو کې راځي سورة رعد کې او تاسو ته مالته کې ویلي وو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ما كانوا ليؤمنوا. نو دې مخکې دا خبره کوله چې موږ په دې باندې ایمان نه راوړو څو پورې چې دې ته ملائک نه راغلي آیاتونه نه راغلي نو الله د هغې تفصیلي جواب ورکړي. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة کچر علی گلے من دوی ته ملائکه خبرې کړې دي سره مړو او جمع کړی شوی دوی ته هر شی مخامخ نو دوی چې ایمان راوړی مګر هغه څوک چې رضا شي د الله رب العالمین او اکثر د دې جاهلان دي. وکذلک جعلنا دا پنځم وجه د نه منلو او دارنګې مونږ ګرځولي د هر نبي دپاره دشمنان د شیطانانو د انس او د جنه وړي بعضې د دوی بعضو ته زخرف القولې د منافقۍ خبرې غرور دپاره د دوکې رضا یې د رب ستا ما فعلو دوی دا کار نه وی کړی پرېږدی دوی لره او ما یفترون هغه چې دوی درو تړي ولتصغى چې کاږي شي دغه دروغو ته زړونه دا کسانو چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې او چې خوشحاله شي دي په دغه دروغو باندې. یا چې غوره کړي دي الله رب غوره کړي دي دوی دغه دروغو لره او وي دي او وکړي دوی منافقي په منافقۍ کولو سره په هغه طریقې چې دوی کوي اس غیر د الله رب العالمین طلب کوي ځان دپاره حکم استفهام انکاري او دې کې مقصود او مدخول حمزه وي کنه افغیر الله یبتغي حکما وهو الذي لا اله الا هو ذات دی چې رالیږلی تا ته کتاب او مخکې ولتصغى مفعول له دی دپاره د یوحي او عطف بر غرور هغه مفعول له دی معطف صحیح دی خو غرورن کې لام نشته دی چې فاعل د فعل معلله یو وي چې یوحي بعضهم دی نو بعضهم یوحي بعضهم دا غرورن دپاره هم دغه فاعل دی نو لام یې حذف شوی دی. ليقترفوا ما هم مقترفون ليكتسبوا من الأعمال الخبيثة ما هم مكتسبون. مطلب څه ليقتبسوا من الأعمال الخبيثة ما هم مقتبسون. ليقتبسوا
ان الاعمال الخبيثة ما هم مكتسبون. والذین کسان چې ورکړی مو ورته کتاب دلیل وحی د عموم سابقونه پوهېږي چې دا حق دی رالېږلی شوی د رب ستا نه بالحق بالتحقیق یا لظهار الحق، نو مه کېږه د شک کوونکو نه، او ثابته شوې ده کلمه د رب ستا صدقا وعدلا په رښتیا سره او د انصاف سره، نشته دی بدلېدل د کلمې د الله رب العالمین، او د الله رب العالمین اورېدونکی علم والا دی. وان تطیع اکثر من فی الارض، دا تعریض دی پیغمبر ته، یعنی پښتانه وایي چې لورې ویم تا ته هم ګورې اوره، د پیغمبر خو مبرا دی، پاک دی، د ګمراهو تابعداري خو نه کوي بلکې خلک دغه تابعداري، نو مطلب امت مراد دی. خو چونکې اولنی خطاب جناب رسول الله ته دی، خطاب هغه ته دی، مراد ترې نور خلک. وان تطیع اکثر من فی الارض، او که چېرته تا تابعداري وکړه د اکثر من فی الارض د زیاتو د ځمکې، نو ګمراه به کړي تا د لارې د الله رب العالمین نه، او دا به خلکو ځان له اکثر فتوا جوړوله. صوفي صاحب به وایي موږ ورته وایو موږ خو د اکثر من تابعدار نه یو، موږ خو د واتبع سبیل من اناب الیه تابعدار، واتبع سبیل من اناب الیه. او دویم دا دی اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتدی. او اکثر من او ما خو عام دی، لفظا مفرد او معنا څه ده جمع. موږ د اکثر من تابعدار نه یو، او موږ د واتبع سبیل من اناب. اوس که موږ مقابله کوو په جمهوري نظام کې، دا خو به خصم چې ملزم کوي په مسلماتو، د خصم په خپلو مسلماتو خو نه، بل دا ده چې که ته اسیم جنګ کوي، ستا سره 10 کسان بل طرف ته 1000 کسان، ولې اسلحه به غورځوي، بس خپل وسه پورې به جنګېږي. نو موږ نه خدای پاک دا تپوس نه کوي، بل دا زموږ جنګ خو د آیین د بحالۍ دی چې موږ چې د آیین خلک خراب نه کړي. این یتبعون الا الظن، دی تابعداري نه کوي د یو شي مګر د ګمان، او نه د دوی مګر اټکل کوي. یقینا رب ستا ډېر پوه دی په هغه چا باندې چې ګمراه دی د لارې نه، او د الله رب العالمین ډېر پوه دی په مهتدینو باندې. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، حصه ثانی صورت نفی د شرک فعلی، بیان تحریمات غیر الله. لما کان الامر كذلك فکلوا مما ذکر اسم الله، لما كان الامر كذلك فكلوا مما ذكر اسم الله، لما كان الامر كذلك فكلوا مما ذكر اسم الله. خورئ تاسو هغه چې یاد کړی شوي په هغې نوم د الله رب العالمین که تاسو په آیتونو د الله باندې ایمان راوړونکي، او څه دي تاسو دپاره څه عذر دی ستاسو چې نه خورئ تاسو هغه څه چې یاد شوی په هغې نوم د الله رب العالمین. او یقینا بیان کړی شوي دي تاسو ته هغه څه چې الله حرام کړي په تاسو باندې، مګر چې مجبور شئ تاسو خوراک د هغې ته. یقینا وان کثیرا لیضلون بافواههم، یقینا ډېر خلک گمراه شوي دي په خپلو خواهشاتو بغیر د علم نه. یقینا رب ستا ډېر عالم دی بالمعتدین، په زیاتې خورو باندې. سورت بقره کې الله مخکې بیان کړي دي قد فصل لکم، سورت بقره 173 نمبر آیت. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله ومن اضطر غیر باغ ولا عاد. وذروا ظاهر الاسم وباطنه، او پرېږدئ ښکاره ګناه او پټ ګناه. یقینا هغه کسان چې کوي ګناه زر ده چې بدله ورکړی شي دوی ته هغه چې دوی دروغ تړل. او مه یې خورئ مما څه چې نه یاد شوي په هغې نوم د الله رب العالمین، یقینا دا فسق دی. یقینا شیطان چې دی وسوسې غورځوي الی اولیائهم، خپلو دوستانو ته
چې جګړه وکړي تاسو سره او که تاسو تابعداري وکړه د دې انکم لمشرکون تاسو مشرکان او من کان میتن بشارت دی او من کان میتن پس هغه څوک چې مړ دی نو ژوندی کړم هغه لره وجعلنا له نورا ګرځولې ما د هغه دپاره رڼا یمشي به فی الناس چې ځي په خلکو کې څه دی په شان د هغه چا چې په تیارو کې نه وتونکي د هغې نه کذلک دغرنګې ښایسته کړی شوي دی کافرانو ته ما کانو یعملون ناکاره عمل لري كذلك زين الذين كفروا كذلك زينا لكل أمة عمله دنمر لسلورم وجه خبر عمل ورته ښکاري لکه اوس دې خلکو ته ګوره که چې ګمراهۍ منې روان دي او ځان ورته ښکاري ښه ویني چې دا سړی مردار دی دروغجن دی بدکاره دی او هغې باوجود هغه پسې روان وکذلک او دغه رنګې شپږم وجه ما ګرځولې پارې په هر کلي کې اکابر مجرمین مشران مجرمان چې فساد وکړي په هغې کې وما یمکرون دي فساد نه کوي مګر په ځانونو خپلو سره ما یشعرون نه دي خبر واذا جاءتهم آیة کله چې راشي دوی ته صاف دلایل قالو دوی وي هرگز ایمان نه روړ مونږه تر دې پورې چې راکړی شي مونږ ته مثل ما اوتی رسول الله په شان د هغې چې ورکړی شوي دي پیغمبرانو ته الله اعلم الله رب العالمین ډېر پوهېږي حیث یجعل رسالته چې ږدي په هغه ځای پیغمبري چې پکې مقرر کړي وي پیغمبر خپل لره الله رب العالمین په هغې پوهېږي او دې کې علما وایي چې ما اوتیه رسول الله او بیا بل الله نوم په اسم ذات بیا راغلی الله اعلم حیث یجعل رسالته حیث یجعل رسالته د دې کې دعا قبلېږي نو ځان لپاره هم دغه دعا کوئ چې خدای پاک اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سبیلا اللهم اكفيني بحلالك عن حرام واغنني بفضلك عمن سواك اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا واحفظنا من الآفات والبلايا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا ومن صالح ورزقا واسعا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ولما متقبلا وعمرا طويلا مباركا وشفاء من كل داء اللهم استر عوراتنا ومن رواتنا واسترنا بسترك الجميل يا ستار يا ستار يا ستار يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چې دې پیغمبري په هغه ځای پیغمبري چې پکې مقرر کړي سيصيب الذين ارتجوا بسيا کسان ته چې مجرمان دي صغار ذلت عند الله پنځ د الله رب العالمین او عذاب سخت بما كانوا يمكرون هغه چې دي فریب کو فمن يريد الله او چا باندې چې اراده وکړي الله رب العالمین چې هدایت وکړي هغه ته نو بیرته کې سینه د هغه دپاره د اسلام عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې قال تلا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام دا آیت ولستو ومن یرید الله به خیرا ان یهدیهم یشرح صدره للاسلام نو نبی علیه السلام ان النور اذا دخل الصدر انفسح نور چې کله زړونو ته داخل شي زړونه کولاو شي نبی علیہ السلام نه تپوس شو چې یا رسول الله د دې څه نښه شته که نشته دی چې موږ په هغې باندې پوه شو
نبی علیہ السلام نعم التجافی من دار الغرور والانابت الى دار الخلود. غاړه غړونه د دار الغرور نه بے رغبتی کول او انابت دار الخلود ته. والاستعداد للموت قبل نزوله امر د پارا دراتلو نه مخکې تیاری کول. مشکات شریف 446 صفحه. ومن يرد او چا من چې راتلو کې الله پاک چې ګمراه کړي هغه لره وګرځي سینه دا تنګه حرج ډېره تنګه كأنما يصعد في السماء اصل کې يصعد اصل کې يتصعد كأنما گویا کې د خیج اسمان ته دارنګ الله رب العالمین ګرځي عذاب هغه کسان چې ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما او دغه قرآن دغه دین صراط ربک لار درستاره مستقیما برابر. یقینا بیان کړي موږ آیاتنا قوم پر ذکرون سوچ کوي. لهم دار السلام ادخلوها دې داخل شي. لهم دار السلام د دې لپاره کور د سلامتی دی پنځ ضرب د دې او هو وليهم د الله دوست دی بما كانوا يعملون په سبب د اعمال د دې. سورة یاسین کی 58 نمبر آیت کی اللہ کی برای سلام قولا من رب الرحیم. بذکر آج ادخلوها بسلام آمینین. ویوم یحشرهم جميعا تخفیف یخری او کل چرا ټولکم جمعکم دیو ټول را یا معاشر الجن یقول لهم دی تبو ویلش اے ټولیا د پیرانو د انسانانو ډیر تابع کړي تاسو من الانس د انسانانو نه. وقالوا اولیاءهم او دوستان د دین انسانانو نه ربنا اے رب زمونږه فائدہ واستله بعضو منگا با بعضو منی او ارسیدو منگا اجلنا اللذی اجلت لنا آمنیتی تجتا منگا مقرر کروا. قال النار اوی اللہ رب العالمین ادخال اللہ دے یا ملائکہ وازو کی. النار مسول لکم جہنم زیستا سلے میں شوی پتی کی اللہ ماشاء اللہ مگر کرزا شد اللہ پاک یقین رفسا حکمت والا علم والا دے. وکذالک نولی بعض الظالمین او دغشانی یوزیکو منگا اخیری وجدنا من باعث ظالمان پا بعضو منی بما کانو یکسبون زکر جدی کسب کو عقبات دی کن. اولنا عقبہ کی دار ازی تکلیف مبلغ تا سرسی تکلیف. وکذالک فتننا بعضم على بعض او دویم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين او دریم وكذلك نصرف الآيات او بے تهمت پا مبلغ منی. كذلك زينا لكل أمة عملهم تزين دا أعمال وداني وكذلك جعلنا لكل نبي دشمنی کے دی پیغمبر سر دروغجن دی اور دارنگی بھی اب تم مخالفت کے نو غٹان بھی دشمنان کی. وکذالک جعلنا فی کل قریة اکابر مجرمیها لیمکروا فیها. بیاوی چیرا دی خوبا سی نو دا طول قصے با بکراش. یا معاشر الجن تخفیف اخروی اے طولیات پیریانو دے انسانانو. خطاب دے مجموعی تا مراد تن انسانان
ځکه پیرانو کو خو نبیان نشته دی لکه سورة احمان کې راځي یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان نو خطاب مجموعی ته مراد تینا هغه تریخ دریا الم یاتکم رسل منکم هڅنو راغلی رسولان تاسو ته منکم د جنس تاسو نه یا پیرانو ته پخوا به چې انبیا راتله خو د نبي علیه السلام چې راغی به هغه درجې نور سلسلې ختم شول یا عام استازي مراد دی هغې ته هم رسول ویلی کي یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا دی شهدنا گواہی بو کی علی انفسهم وغرتهم الحیات الدنیا دوکا کے ورگلے دلے جن دنیا وشهدوا على انفسهم دی گواہی کی بزان قل انهم كانوا کافرین دی کافران او بل ذکر راځي ما كنا مشرکین و مواقع بدل عدل ذکر به اقرار کی او دا عذاب ثابت دی ولی ځکه چې نه دی رب ستا راکوونکی د کلي په ظلم سره او اهل د هغې غافلۍ او د هر یو شي دپاره درجات دي درجات تقریبا استعمالیږي په نیکو کې په جنتونو کې او درکات په نورو شیانو کې استعمالیږي خو تقریبا خبره ده وما ربک نه دی رب ستا نه خبره د عمل د دینه او رب ستا تخفیف دنیوي رب ستا غنی دی خاوند رحمت دی دا اول مبتدا او الغنی ذو الرحمه مبتدا اوله مبتدا خبر اول خبر ثانی کرزا شي دا الله رب العالمین ختم بکی تاسو لره او بګرځي پس تاسو نه خلیفګان هغه چې خوښ شي دا الله رب العالمین لکه څنګه چې تاسو پیدا کړي من ذریه قوم آخرین دا اولاد د قوم نه نور خلق انما توعدون لآت یقینا هغه چې تاسو ته وعده کولی شي هغه راتلونکي ده وما انتم بمعجزین او نه تاسو بچ کېدونکي یا باب افعال برای وجدان ده قل ورته یا قوم یا زما قوم باب افعال برای وجدان څه بواجدین الله معجزا عن ادراککم بواجدین الله معجزا عن ادراککم معجزا عن ادراک ورته یا قوم زما قوم عمل کوي په خپل ځمن یقین عمل کوم چې زر د په وشه تاسو چې چا لپاره انجام محموده د تفسیر قرطبی لیکي من تكون له عقبة الدار عاقبة الدار معنی انجام محموده انه لا يفلح الظالمون یقینا انسان دار نه کامیابی ظالمان وجعلوا لله ما زرع من الحرث والانعام بیان د نیازات غیر الله او ګرځي د الله لپاره هغه څه چې پیدا کړی الله رب العالمین د فصل نه او د ثورونه نصیبا نیسا فقالوا هذا لله دا د الله لپاره بزامین او ګمان د دې سره وهذا لشرکائنا او دا زموږ د شرکاو لپاره ده
فما کان لشرکائهم پس هغه برخه چې د شرکاو د دوی ده فلا یصلو الی الله نرسی الله رب العالمین ته چې دا الله د فو یصلو الی شرکائهم هغه رسیږي شرکاو د دوی څخه ما یحکمون ناکار حکم کوي دوی یو ډیری به جوړ کو د الله رب العالمین دپاره او بل به جوړ کړه د غیر الله دپاره د بوتانو دپاره د الله د هغې نه څه شی هلته کې لاړ نو دوی به نه جدا کوو خو چې د هغې نه به راغې دی خوا دوی به هغه جدا کړو دا خو د بابا هغه نو دا مشرکانه عمل دی د الله په نوم به چې چا غوښته نه به ورکړو خو چې د اولیاو په نوم به غوښته بیا به ورکړو شاه عبدالقادر رحمت الله علیه دا متبنا شاه اسماعیل شهید وکړه او د ده وراره مو او د تندار هغې به څه منښته کوله د ده تندار وه نو هغې به هم دغه طریقه کوله نو ته به بیا رد وکړو بیا یې پوه کړه وکذلک ودارنګې یخکې زده کړي مونږ ډېرو خلکو ته د مشرکانو نه قتل د اولاد د دي نو دا هم د اولاد قتل دی که نه چې هغو ته دین نه ښیي شرکاهم شریکانو د دې ته لیردوهم چې هلاک کړي دوی لره ولیلبسو چې ګډوډ شي په دوی باندې دین د دوی او که رضا وي د الله رب العالمین دا کار به یې نه وی کړی ولکن لیبلوکم پرېږده دوی لره ما یفترون هغه چې دوی دروغ تړي وقالو وی دوی تحریمات غیر الله هذه انعام دا څاوري دي وحرس فصل حجر منع کړی شوی دی او نه به خوري د دې نه مګر هغه څوک چې زمونږ خوښه شي بې زامین په ګماندرۍ سره وانعام او څاوري دي حرمت چې حرام کړی شوي دي دپاره د سورلۍ وانعام او هغه څاروي چې یاد نه کړی شي په هغې نوم د الله رب العالمین افتراء علیه مفترین علی الله افتراء علیه سمانا مفترین علی الله دروغ تړي په الله زر ده چې بدله ورکړي الله رب العالمین دوی ته په هغه څه باندې چې دوی دروغ تړل وقالو وی دوی ما فی بطون هذه الانعام هغه چې په ګېړو د دې څاورو کې دي چې ژوندی بچي خالصتن دا خالص دي د نارینهو زموږ دپاره او حرام دي په بیبیانو زمونږ په زنانو زمونږ او کوي دا مردار نو ټول پکې شریکانی زر ده چې بدله ورکړي الله رب العالمین وصفهم د بیان د دوی انه حکیم علیم دا الله رب العالمین حکمت ولا پوه دی قد خسر الذین نیازات غیر الله اعاده اولا یقینا تاوان چې غرزولی دي نفسونه خپل هغه کسانو چې قتلي اولاد خپل د ناپوهۍ په وجه په غیر د علم نه وحرمو او حرام کوي او حراموي په ځانونو باندې هغه شیانه چې الله رب العالمین هغه چې الله ورکړي دوی ته افتراء علی الله مفترین علی الله دروغ تړي په الله نه د غیر الله د وجه نه حرامي یقینا ګمراه شوي دي دوی وما کانوا مهتدین او دوی لار نه مومي دا الله رب العالمین هغه ذات دی چې پیدا کړي دي باغونه معروشاتن پورته کړي دي یا پورته کړی شوي دي په شپاله باندې لکه کور او ټماټر نیازات غیر الله
اعاده وغیر معروشات او ندی پورته کړی شوي والنخل او کجوري او فصل چې مختلف دي رنگونه د هغې والزیتونه او خونه والرمان او انار چې رنگ کې یو شان دي وغیر متشابهین او ندي په خوند کې یو شان. کلو خورئ من ثمره د میوې د هغې نه کله چې میوه ونیسي او ورکوئ حق د هغې یوم حصادي په وخت د په ورځ د شو کولو د هغې کې د لو کولو د هغې کې. ولا تسرفو زیاتې مه کوئ یا ولا تسرفو لا تشرکو انه یقینا الله رب العالمین محبت نه کوي مسرفینو سره. ومن الانعام اعاده تحریمات غیر الله ثالثا. ومن الانعام تصورون حمولة بارون کی دی وریشا او مسلو والدی. کلو خوري مما رزقکم الله چې رزق کړی الله رب العالمین تاسو ته تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان یقینا د دشمن د ښکارا. ثمانیة ازواج اته قسمه دي که من الضأن اثنین د ګډو نه دوه دي دوه څنګه دي کبش دی او نعجه ده کبش او نعجه. ومن الماز اثنین او د بیزو نه دوه دي مرد ته څه وایي 30 او مادې ته یې عنزه وایي 30 او عنزه. قل ورته الذکرین مطالبه دلیل عقلی. قل ورته الذکرین هغه نارینه د دې نر د دې حرام کړی دی الله رب العالمین ام الانثیین یا مادې د دې اما اشتملت یا هغه چې چاپېره شوي دي پر رحمونو دی دوانو کی ارحام الانثیین پر رحمونو د مادو کی. نبئونی بعلم مطالبه دلیل نقلی خبر راکې ما ته په علم سره ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی. نو انعام درې قسمه شو ثمانیة ازواج. انعام درې ابل بقر او شات. ابل بقره او شات. نو ابل کې دوا مذکر جمل او مؤنث ناقه. مذکر څه شي جمل او مؤنث ناقه. او بقر دوا مذکر ثور او مؤنث بقره. مذکر ثور او مؤنث بقره. او شات به دو قسم دي معز او ضان. معز او ضان ضاد سره. معز به دو قسم دي 30 او مذکر او مؤنث عنزه. 30 او عنزه. او دوان به دو قسمه کبش او مؤنث ده نعجه. وز دا میخه پکې د کوم ځای نه راغله نو الجاموس کالبقر. الجاموس کالبقر. ومن الابل اثنين او دوخان ردودي. ومن البقر اثنين او دغوام يخون دودي. نو جمل او ناقه او صور و بقره او الجاموس كالبقر. نو مذکر دې سوي سانډا اوس په عربي کوته سوي سانډا تا پنجابی کوتم سانډا جی پښتو کوتم سانډا پنجابی کا بین پنجابی کی سانډا مو بین سورته مو سانډا په عربي کې وته سوي پته نه
مونږ له مننه راځي ساندو بولتو ساندو پیجنی نوازا مشتملت علی ارحام الانسین ام کنتم شهداء سوی تاسو گوان کلا جه از وصاکم کله چې وصیت کو تاسو الله رب العالمین تاکید حکم کو په دې سره څوک دی غټ ظالم دا اچانه چې طریق الله رب العالمین من درو چې گمراه کې خلک د نه ویلانه بغیر د علم یقینا الله رب العالمین هدایت نه کوي قوم ظالم ته قل ورته لا اجد فيما اوحي الي بیان محرمات تعبیدیه بیان محرمات تعبیدیه قل ورته لا اجد زنمومما فيما پاسکی اوحی الیه چه وحی کرشوی دماتا محرما على طائم حرام بخورون کی چه خوریا غیلرا الا ان یکون میتتا مگر چوی مردارا او دما مصفوحا یا وینا بویدون کی ولحم خنزیر یا غوخه د خنزیر یقینا دا رجس دی او فسقا یا فسق دی وحل لغیر الله بی چې پورته شي د پر تعظیم د غیر الله یا یاد کړی شي باغ نوم د غیر الله پس او څوک چې مجبور شو غیر باغ ولا عاد نو نافرمانه یا ولا عاد نو زیات خور یا نه د وخت نه مخکې خوړله او نه د حد زیاته خوړله بغا يبغو تعدى ومعنى تعدى بغيا يبغى طلب تويلكي بغا يبغو تعدى تويلكي بغيا يبغى دا طلب تويلكي فإن ربك يقينا غفور رحيم دي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر بيان محرمات وقتية بيان محرمات وقتية او حرام کړي من په کسانو چې ودیان دي حرام نه حرام کړي منګه کل ذی ظفر هر پردو والا لکه الی او اوخ وغیره او د بقر نه او د غنم نه ګډو بيزونه حرام کړي من په دې باندې شحوم او حاضر دي مگر هغه چې ان ختوی د شاګانو سره ویل حوایا یا کلمو سره ختوی یا گڑی وڑی شوین خطوی زامن دا اڑوکو سرا ذالک جنینام دا بدلور کمون دلا ببغیم پاسر کشید دی سرا وإنا لصادق من رشتونیو فإن کذبوک تخویت کدید دروجن کی تالرا فلا تحضر وقل ورت رب ستاسو خواند رحمت دی فراخه معنی چیشه دی عذاب عذابنا اگر رحمت دی او نو واپس کیږي عذاب زما د قوم مجرمانو سيقول الذين اشركوا ما شاء الله سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء جواب د سوال مذکور ہے بصورت نحل کی 36 نمبر آیت ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت زان بچ گئے سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا يوم ما تريدية دي كان أحناف ما تريدية أحناف داغو عقيدة دا هغه وی چې بنده کاسب دی او خالق نه دی او په اراده کې بنده مختار دی په اراده کې بنده سره مختار نحوی نحن مختارون في أفعالنا وإرادتنا نحن مختارون في أفعالنا وإرادتنا وبيويج وما نحن بخالقين لأفعالنا ما تريديا هغه چې بنده کاسب دی او خالق نه دی او په اراده کې بنده مختار دی
نحن مختارون في أفعالنا وإرادتنا وما نحن بخالقين لأفعالنا. فخير بني الله خوشاليگي او بشر بني الله خفكي. اگر چې خالق د دوانو څوک دی الله رب العالمین، خو په خیر خوشاليږي او په شر خفكي. ځکه الله فرمایي ولا يرضى لعباده الكفر، د بندانو کفر په نه خوښيږي. د دې مثال لسه دی چې یو عالم او استاد خپل شاګردان ته وی چې ما پسې به ور نه ټکوئ، که چا وټکو زه به ور بیرته کوم، خو ټکوونکی به ګناهګار وي. بلا تشبیه ور ټکول لا کسب دی، بیرته کول خلق دی. دارنګي په اراده دلالت کوي زجر د استادانو شاګردانو ته، یا فرق په مابین د حرکت د راشي کې، لکه حرکت د راشي او سړي من لاس را پې لګېدلی که نه، نو دا د سړي په اختیار کې نه وي. یو سړی داسې راچي نو دا څه دی په اختیار کې. یا تاله یو سړی نقشه راکړي که نه چې دې کې سور رنګ ولګوه، دې کې تور ولګوه، دې کې زیړ ولګوه، دې کې شین ولګوه، نو ته دې کې شین ولګئ، دې کې زیړ ولګئ، دې کې تور ولګئ او دې کې سور ولګئ. نقشه خو دې ډکه کړه د حکم مطابق، ډکه دې کړه خو حکم مطابق نه ده. نو افعال درې قسمه دي. افعال درې قسمه دي. یو تبعیدي لکه رب ټوپېدل شو، دا رب چې داسې ونیسي دا ځان ټوپونه وایي، دې ته څه وایي؟ تبعید. لکه رب ټوپېدل شو. او دویم دی استراري. دویم سره استراري لکه رعشه، سړي باندې رپې لګېدلې، لکه حرکت د رعشې سړي باندې چې رپې لګېدلې. او دریم دی اختیاري، لکه رفتار شو، سړی په لاره باندې رفتار کې خو اختیاري دی. البته د دې افعالو نه اراده د الله سره فوق ده، د دې افعالو نه اراده د الله سره دا فوق ده، د دې افعالو نه اراده د الله سره فوق د ارادې د بنده. الله په بنده باندې هر څه کولی شي، خدای خپل ارادې ته پرېښودی دی. الله په خپل بنده هر څه کولی شي، خدای خپل ارادې ته پرېښودی دی. لکه سورت مائده کې 48 نمبر آیات، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم. سورة مائدة 48 نمبر آیات. او دیتا جبر محمود او اختیار محمود ہوئی. دیتا جبر محمود او اختیاری محمود ہوئی. لکه یو سړی پردي باغ ته تللی وکړه،
او د جبر د عقیدې سړی و. نو هلته کې میوې خوړلې، خربوزې خوړلې. دا سړی ونیسه، وایي دا ولې خورې؟ وایي دا مجبور یم. هغه پسې ډانګ راواست، درزال یې تېو ویست، وایي دا ولې وهي؟ وایي زه مجبور یم. نو هغې زما د دې مجبورۍ گفته توبه کردم از جبر ای عیار، اختیار است اختیار است اختیار. زما بس توبه خو ما اوس وهمه. علی کرم الله وجوده سائل د جبر ته وي چې ته یې خو اوچته کړه، هغه چې اوچته کړه وي دا بله اوچته کړه، بیا خو بله نه شو چوتو. نو انسان نه مجبوري محض دی او نه مختاري کل. انسان نه مجبوري محض دی او نه مختاري کل. او دا خبره کړله معارف مصنوي. او دویم اشاعره دي. اشاعره فرقه وي چې نحن مختارون في افعالنا ومسترون في ارادتنا. نحن مختارون في افعالنا ومسترون في ارادتنا. نحن مختارون في افعالنا ومسترون في ارادتنا. او دا غو د پر ځان پر دلیل وی سورۃ الدهر 10 نمبر آیت. وما تشاءون الا ان يشاء الله وما تشاءون الا ان يشاء الله. سورۃ الدهر 30 نمبر آیت. نو جواب دغه برقسی د دې جواب دی کنه. او د آیت معنی دا ده چې نشئ کولای تاسو مگر چې اراده وکړي الله رب العالمین چې دا بنده به دا کار په خپل اراده کوي. نشئ کولای تاسو معنی دا چې نشئ کولای تاسو مگر چې اراده وکړي الله رب العالمین چې دا بنده به دا کار په خپل اراده کوي. نو اراده د عبد نه د عبد ښه مضبوطه شوله. ځکه الله پې مهر لګو که او دا تحقیق کړی مولانا سبلتاني رحمت الله او د اشاعرو جبریو هغې ته اختیار او جبر متوسط وي او اختیار متوسط. جبر متوسط او اختیار متوسط. او درېمه فرقه ده او جبریه په دې کې دا وایي چې نحنو هغه وایي چې نحنو مسترون في افعالنا وارادتنا. نحن مسترون في افعالنا وارادتنا. او دا دی مثال پشان د علی دی او تایید د هغې دپاره سورت قمر 53 نمبر آیت. سورت قمر 53 نمبر آیت. اوی كل صغير وكبير مستتر. سورة القمر 53 نمبر آیت. او خود دې ته جبر مضموم وي او جواب دا دی چې كتب الله ليكون كذا وكذا ولم يكتب ليكون كذا وكذا. كتب الله ليكون كذا وكذا ولم يكتب ليكون كذا وكذا. الله دا لیکلی دی چې داسې به کېږي خو دا نه لیکلی چې داسې دې وشي خو داسې به کېږي او دا داسې به کېږي. نو اختیار به چاله ورکړو؟
او داسې نه لیکلي چې لیکون کذا وکذا. او معتزله به بله خبره کوي. معتزله وایي چې نحن خالقون لافعالنا، موږ خالق د خپل افعالو دپاره، کنه بیا عذاب ولې ورکوي؟ او دې ته اختیاري مضمون و، دې ته اختیاري مضمون و. لکه ما تاسو ته مثال الله که سړي له اختیار ورکړي چې دا رنګ داسې که داسې که داسې که دی هغه شی ډک کړي خو رنګ جدا جدا ولري، نو خپل هغه اختیار یې غلط استعمال. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. دا رنګ دروژن کړي وا کسان چې مخکې د دینو رسولان خپل الله كذب الذين من قبلهم رسلهم، كذب الذين من قبلهم رسلهم، تر دې پورې چې وسکه عذاب زمونږه قل ورته هل عندكم دلیل نقلی مطالبه ازشته تاسو سره علم پس چې رو باسه هغې لره مونږ ته تابعداري نه کوئ تاسو الا الظن مګر د ګمان، او نه تاسو مګر اټکل کوئ. ورته د الله رب العالمین دپاره دلیل مضبوط یا بالغه حق ته رسېدونکې حجة البالغه کرځوی د الله رب العالمین. فلو شاء کرځوی د الله پاک لهداکم اجمعین، تاسو ټول ته به یې ښوونه کړې وه، ولکن لیبلوکم، لیکن الله پاک امتحان. قل ورته علموا شهداکم، راولئ مولیان خپل شهدا خپل مشران خپل، علموا شهداکم الذین هغه ملایان ستاسو یشهدونه چې هغه ګواهي کوي علم ښیي خلکو ته په دې خبره مني، خلکو ته پوهه په دې منې ورکوي چې د الله سره ان الله چې الله یقینا الله رب العالمین حرام کړي دا. نو که دوی په دې منې خبره کوي نو فلا تشهد معهم، مه کښېنه د دوی سره ګواهي مه ورکوه، تابعداري مه کوه د خواهشاتو د هغه خلکو چې نسبت د دروغ کوي ایتونو زما ته دروغجن کوي ایتونه زما. هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت هم بربهم یعدلون، دوی د الله سره بل شریک کوي. قل ورته تعالوا راشئ اتلو چې ولولو مونږه اتلو لما حرم ربکم چې حرام کړي رب ستاسو علیکم په تاسو باندې، بیان د تحریمات د تحریماتو به طور تتمه هغه چې حرام کړي الله رب العالمین په تاسو، او کومه خبره چې مه شریک کوئ د الله رب العالمین سره یو شی، د مور پلار سره ښه سلوک کوئ، مه قتلوئ اولاد خپل من املاق د لوږې د وجې نه، علم دین نه ښودل دا هم قتل دی. یقینا موږ رزق درکو تاسو ته وایي هم هغوی ته، او مه نږدې کېږئ بې حیا ته هغه چې ښکاروي د دین هغه چې پټ وي، او مه قتلوئ نفس هغه چې حرام کړی الله رب العالمین په تاسو باندې الا بالحق، مگر په حق سره. خو هغه کار هم د چا دی؟ د سټیټ دی. تا بدل واست بیا به دې هم سټیټ رانیسي. او مسلم شریف کې روایت هم دی چې متا یهدم دم المسلم، مسلمان وینه به کوم وخت کې دی وایي چې یو دا النفس بالنفس، او بل وسیب الزانی. دا هم بنده ولاړ هغه ګیټ بند پورته دا ګیټ بند په منځ کې دی ګیټ ورته چغې مه ورسره خدای سمدا. او درېیم دی التارک لدینه، التارک لدینه مرتد. ذالکم وصاکم به، په دې باندې الله رب العالمین تاسو ته وصیت کوي، امید دی تاسو پوه شئ. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کو نو هغه زه خو نه مرتد یم، نو مې قتل کړی دی، او نو وما زنیت فی الجاهلیه، هغه ورته ویل انک بدلت وغیرت ولا تقربوا من نزدیک کېږئ مال د یتیم ته بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه الا بالتي هي احسن، مگر په هغه طریقې سره چې هغه ښایسته ده.
تجارت مان لے یا ساتل مراد دی تردی چورسی نیٹی خپل طاقت تا اپورا ورکوئی اوگی لرا والمیزان او تل لرا بالقسط بانصاف سر تکلیف کی نغرزمون یو نفس الا وسع مگر موافق د طاقت داغا او کله چې تاسو خبره کوي فاعل انصاف کوي اگر که خپلوان تاسو وعدو د الله رب العالمین منی فاصلونه کوي په دې منی وصیت کی الله رب العالمین تاسو امید تاسو فن واخلې نصیحت واخلې وان ذا صراطی مستقیما فاتبعوه او دا قرآن صراط مستقیم دی تابعداري کوي د ولی ان ربی علی صراط مستقیم اللہ پنے غلار دے اور سورت نحل کی براشی وعلى الله قصد السبیل ومنها جائر اللہ تنے غلاری ہوتی دی اور نوری کگی وگی لاری دی اور نحم نمبر آیت یو جرنیلی سڑک دے اپاکی کڑکئی دے اپاکی خلق دے آوازو نکی جرنیلی سڑک دے اسلام دے او دا گر چاپیرے چی دا بدعات رسومات شرکیات قانون دا غیر اللہ والا داخل دے ولا تتبعوا سبلا تابداری مکوئی دا گڑ وڑ لارو فتفرق بكم عن سبیلی نتاسو باواری دنے غلارنا کنفیوز بکی تاسو فدی منی وصیت کی اللہ رب العالمین تاستا امید دیتا اس تقوی حاصل کئی ثم آتینا موسیٰ الكتاب ثم تحقیب ذکری دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام ثم آتینا موسیٰ الكتاب یقینا مورکڑ موسیٰ علیہ السلام مورکڑ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب پورا کون کی دا نعمت تے علی الذین احسن آخر کونی چاگنی کی کیا تفصیل لے ہر شی ہدایت دے اور رحمت دے امید دیتا سو بملاقات در رب منی ومنون ایمان نوڑو وہذا کتاب انزلنا دلیل وحی لقد انزلنا الیکم کتاب فی ذکرکم وہذا کتاب دا کتاب چے دے دالے گلے من دلارا مبارک دے تابداریو کوئی دی ویرے گئے لعلکم ترحمون امید تاسون رحموشی ان تقولو چونو تاسو انما انزل الكتاب چرا لگلے شہر کتاب طائفو من قبلنا مخی زماننا وإن كنا إن مخفف مستقلنا يقينا وإن كنا عن دراسة من دلستور دين لغافلين خبري أو تقولوا يا تدعونا ويتاسو كترت نازل شوية ممت كتاب نمون بزياد پا هدايت ومنهم ددينا يقينا لاغل تاسو صاف تلائل دربستاسونا هدايت ورحمت سوک دے غٹ ظالم دا چانے چی دروب تلی پا اللہ رب العالمین یا دروجن کیتون اللہ پاک یا نسبت درو که وصدفانا اوڑی داغینا زرد چی بدل ورکو منگا کسانتا چی اوڑی ایتون زمانا سوالا زرناکار عذاب بما کانو یصدفون ذکر چی دا حق نا پیلو تیکولا هل ینظرون ایت سنگورین لعیات یوم الا انتات یوم الملائکہ چرا شدیت ملائک چرا شدید ملائک لقبض الارواح او یاتی یا ربک یا راشی ربستا سنگراشی فی ظلل من الغمام او یاتی بعض آیات ربک یا راشی بعض آیاتون ربستا لکه دخان وغیرہ او کله چې راشي په آیاتونو درفته لا ينفع نفسا نو نفع بونه رسوي نفس ته ایمان و ایمان داغی لم تکن چې نوی
ایمان راوړی پخوا یا کسب کړی په ایمان کې څه خیر ورته وایي انتظار کو یقین موږ تاسو سره انتظار کوونکي یو یوم یاتی بعضو آیات ربک معتزله وایي چې ایمان په غیر د عمل نه منظور نه دی ایمان په غیر د عمل نه سره منظور نه دی اهل سنت والجماعت وایي نه چې منظور دی خو اعمالو سره پکې نورانیت پیدا کیږي معتزله د دې آیت ترجمه کوي چې کله راشي بعضې نشانې د رب سته هڅه شی دی طلوع د شمس دی د مغرب نه طلوع د شمس راختل د نور د مغرب نه نو معتزله معنی کوي چې هر کله چې راشي بعضې نشانې د رب سته چې طلوع د شمس د مغرب نه دی نو نفع نه رسوي ایمان د دې چې ایمان یې نه وي راوړی پخوا یا کسب نه وي کړي د خیر د عمل د خیر نه عمل د خیر نه عمل نه یا عمل وو خو بعد طلوع الشمس نو دا عمل قبول نه دی دا عمل سره قبول نه دی چې ایمان یې نه وي راوړی یا راوړی وي خو عمل یې نه وي کړی د خیر یا عمل یې کړی وي خو پس د طلوع د شمس نه دغه شی څه شی دی منظوره نه ده او اهل سنت والجماعت معنی کوي لا ينفع نفسا کسبها التقدیر د عبارت راوباسي هغوی لا ينفع نفسا کسبها لم تكن کسبت في ایمانها خیرا لا ينفع نفسا کسبها لم تكن کسبت فی ایمانها خیر یعنی که توبه د شرک نه وباسي که توبه د شرک نه وباسي نو منظوره نه ده پس د طلوع د شمس نه که د معصیت نه وباسي همداسې ده او تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې پس د طلوع د شمس نه چې اطمینان راشي لغونې نو توبه بیا منظوره ده توبه بیا منظوره او حدیث کی راځي ابو هريره سے فرمایي نبی علیہ السلام بادروا بالاعمال السته تاسو په شپږو اعمالو باندې تلوار کوئ چې دا لانی راغلي دجال دخان طلوع الشمس من المغرب درجة مشكات شريف كده حديث أو أمر عامة ده شنور أعمال إن الذين يقنون أكسان فرقوا دينهم چگڑ وڑے کا تقسیم در تقسیم کا دین خلوکان شیعہ او دوی شو ڈل ڈلی لست منهم نیت دین فی شین پیوشی کی انما امرهم یقینا امر دی اللہ رب العالمین سر دے زانا 2 انٹو جماعتوں جوڑی تفریقی جوڑی من فرق بین امتی فضربو بالسیف بیا با خبر کی دوی لرا فعملون بما کانو یفعلونا چی دوی کول چاچی روڑا نیکی فلو عشر امثالیا یو نیکی کول لی یو دا اللہ دربار تو رسیدل نو رسیدل دا دیر مشکل خبری اللہ دی دا ہر چا نیکیانی ہو رسید فلو عشر امثالیا ومن جاب السیئاتی چاچی روڑا بدی فلا یجزا اللہ مثلا بندہ بنو شور کولے ورو نکلی شیغتا مگر پا مثل لاغی دی سر و ظلمون شی قل اننی هدانی ربیان لا صراط مستقیم خاتمہ پا بیان دا نبی علیہ السلام کی ورطو یقین ما تیدایت کرلے رب زمان لار برابر تا آلار برابر کم دا بدل نمخ کنا دینا قیما دا دین دے پوخ مضمون والا چی ملت دے ابراہیم علیہ السلام دے پاک دے انو دے دا مشرکاننا
قل ورته ان الصلاة یقینا منظمه اشاره بسوی نفی شرک نفی دی شرک اعتقادی طولو احوالو تشریعیو کی او تکوینیو کی منقادم رب خپلتا تشریعی لکا منز او تکوینی لکا صحت او مرض پا تشریعی کی ثواب او عذاب بھی پا تکوینی کی نہیں قل ورته ان الصلاة یقینا منظمه و نسکی او قربانی زما او جون زما او مرگ زما اللہ رب العالمین نے پار دے او نشتر شریک اللہ رب العالمین سر بل سو وبذالک امر قدیم نعمت اللہ حکم کرلا زاول نمبر مسلمان قل ورته غیر اللہ یبغی صغیر دا اللہ رب العالمین طلب کم بل رب او دا رب دار شدے ولا تکسب کل نفس الا علیہا او نکسب کوي او نفس بدل را مگر تاوانی پاغمنی دے او نشی پورته کوله بارونن کې بار دبل ثم الى ربكم برب تاسو ته بینبکم او پس تاسو له فینبکم خبر بکی تاسو له راغتم تاسو له اختلاف کو او دا الله رب العالمین هغه ذات ترغیب الى الاتباع او دا الله رب العالمین هغه ذات چې ګزولي تاسو خلیفگان پزمکه کی پورته کړي باز تاسو په بازو منی چې امتحانو کې تاسو منی دارت په سوشلیزم منی پاتو کې درکړل الله رب العالمین تاسو ته ان ربک سریع العقاب چې نه منی نو دا عذاب یقینا رب ستا زر عذاب ورکون کې دی ونو یقینا الله رب العالمین بخون کې مهربان دی بسم الله الرحمن الرحیم